ها نیکسٹ موږ سره پرون موږ کړه او ټیک شو ټول مینټین کړیو څه سم مینټین کړیو وینډر سنټر هم مینټین کړو کسٹمر سنټر او دلته موږ سره آیټم لیست هم مینټین او ټیک شو چې هغه کې موږ ډي وی ډي روم او کیبورډ وغیرہ دا موږ مینټین کړیو صحیح شو نو دې کې بنن موږ لږ نور کار وکړو ټیک شو یو دو وینډرز به جوړ کړو دا به زه پاس کړم همرا ښه اوس وګورئ موږ غواړو چې مال پرچیز کړو ٹھیک شو نو موږ به څه وکړو چې کله موږ غواړو چې مال پرچیز کړو نو موږ خپل وینډر ته څه سینډ کوو آرډر ٹھیک شو نو هغه آرډر به موږ خپل کویک بک کې به ریکارډ کوو صحیح شو چې موږ دې وینډر ته دا آرډر هم سینډ کوو دې وینډر ته هم دا آرډر سینډ کوو ٹھیک شو نو چې کله یو کمپنی غواړي چې مال پرچیز کړي نو هغه بل کمپنی ته آرډر سینډ کوي هغه آرډر ته موږ څه وایو پرچیز آرډر یعنی دا آرډر موږ څه دپاره سینډ کو چې پرچیزز وکړو صحیح شو نو پرچیز آرډر چې جوړو نو موږ به راشو چېرته وینډرز مینیو کې کریټ پرچیز آرډر یعنی کریټ پرچیز آرډر مطلب څه دی چې زه دا آیټم پرچیز کول غواړم ٹھیک شو بیا دا آرډر ته خپل وینډر ته ایمیل هم کولی شي پرنټ باندې هم لیږلی شي دلته وګورئ موږ سره څه دی ایمیل لکه زه دا آرډر چې کوم به اوس دا آرډر فارم دی دا ټول ٹھیک شو او دلته نه پرنټ کولی هم شم چې بای هینډ لیږم یا بای ډاک لیږم نو بیا به پرنټ کړم اوس ګوره وینډر څوک دی وینډر مطلب یعنی زه چاته آرډر کوم نو ګوره دلته احمد او امین ماته ښکاري زه آرډر کوم احمد ته نو چې څنګه ما احمد راواغېستلو د احمد کمپلیټ انفارمیشن ما سره دلته راو دلته نن تاریخ څه دی 5 دسمبر ټیک شو آرډر نمبر مې څه دی نو فرسٹ آرډر دی نو آرډر نمبر کویک بک ورته ورکړلو چې دا فرسٹ آرډر دی څه آرډر کوم نو دلته وګوره څه لیکلی آیټم دې کې به آیټم سلیکشن کوو هغه آیټم موږ آرډر کولی شو چې کوم موږ سره آیټم لیست کې وي صحیح شو ډسکرپشن نو هلته چې موږ څه ډسکرپشن لیکلی هغه به دلته راځي خو دلته بیا چینج کولی هم شي کوانټټي نو ته به څومره مقدار کې آرډر کې او ریټ به یې خپله فکس وي او دا ته به دلته به تا ته ټوټل اماؤنټ ښي کسټمر نو دا به بیا بعد کې کوو چې کسټمر دپاره څنګه آرډر کېږي صحیح شو آن کسټمر بیهاف باندې نو زه به راوالم دلته نه څه آرډر کوم سی پی یو نو ګوره ما د هغې ډسکرپشن کې مې څه لیکلي P4 CPU څومره عدد دانې پکار دي 12 دانې آرډر کوم ٹھیک شو نو 12 دانو آرډر په حساب باندې څومره پیسې جوړ 15000 بل آیټم څه آرډر کوم بل آیټم آرډر کوم دلته نه ډي وی ډي روم نو سونی ډي وی ډي روم راغو څومره دانې آرډر کو 12 دانې دام کو نو 1250 د دیم قیمت ده نو 15000 روپے راغله بل راشي کیبورډ نو آی بی ایم کیبورډ شو څومره دانې 24 دانې آرډر کو ٹھیک شو نو څومره ټوټل جوړ شو 1800 روپے بل آرډر کو ټول مال بار ته آرډر کو ٹھیک شو ماؤس 100 دانې 20 دانې نو دا غیر ریٹ 120 روپے دی نو ټوټل څومره 2400 زما ټوټل آرډر 100 روپو جوړ شو 34200 روپے ٹھیک شو نو اوس زه دا غواړم چې دا ایمیل کما نو دلته نه ایمیل کولی هم شي سینډ یې کا د هغې ایمیل اډرس خو به تا لیکلي که نه فی الحال خو موږ سره انټرنیټ کنیکټ نه دی نو موږ به څه وکړو پریویو ته راشه نو دا به تا ته سپیلنګ مسټیکس ښایي چې تا څه سپیل غلط لیکلي وي ټیک شو نو اوس به دا ما ته کمپلیټ پریویو وښایي دا وګورئ دا پرچیز آرډر پوره یو فارمیټ دی دلته وګوره څه لیکلی پرچیز آرډر نمبر 1 ډیټ دیس لمر اینڈ کو زمونږ د کمپنی نوم دی دا زمونږ ایډریس شو پېښور پوسټل کوډ شو وینډر څوک دی احمد اینڈ کو نوم یې څه دی احمد جان مین روډ صدر بازار پېښور صدر اینڈ WFP آیټمس کم مې آرډر کړي د هغې ډسکرپشن څه دی کوانټټي څه دی څه ریټ کې دی او څومره هغه دی
لاندې دلته راشه وګوره ټوټل اماونټ هم 34,200 34,200 صحیح شو. دلته که تاسو میسج لیکل غواړئ وینډر دپاره چې یاره پلیز میک اټ ارجنټ صحیح شو. نو دا نوٹ به ملته لاندې هغه باکس خالی و که نه دا وګوره دې کې ته یو نوټ هم لیکلی شي چې اني نوٹ لیکل غواړئ چې دا زر ما ته راورسوه مال ختم دی وغیره 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 ٹھیک شو. بل آرډر کې نو دلته نه به داسې وکړو سیو اینډ نیو سیو شو نو آرډر نمبر څه شو اټومیټیکلی ټو شو ٹھیک شو. نو سر احمد نه بغیر امین ته کوم آرډر ټو راځي کاغذ لپاره مو نه ګوره اوس ګوره زه ما کلوز کړو نن زه نور آرډر نه کوم ٹھیک شو. دا ریپورټس به هم کلوز کړم. ګوره هغه ماوس چې مونږ ایډ کړو ریپورټ څه شو اپډیټ شو دې مونږ انوینټري ایډ کړله که نه ګوره انوینټري هم اپډیټ شو. ښه اوس ګوره وینډر سینټر ته راشه احمد دی نو احمد په ریکارډ هسټري کې څه راغو پرچیز آرډر راغو په خبره پوه شوې. امین سره څه دی یو ټرانزیکشن هم نشته نه یو اوپننګ بیلنس شته هېڅ هم نشته. اوس فار ایگزامپل زه یم چې یو آرډر به امین ته م وکړو صحیح شو. نو زه به بیا راځم چېرته آرډر ته ګوره آرډر نمبر 2 سټیل اویلیبل دی ما خو لا چاته لیږلی نه دی که نه دا اټومیټیکلی نمبر 1 2 3 4 5 خپله به ورکوي. اوس زه راځم امین ته آرډر کوم څه شیز آرډر کوم امین ته کیبورډ او ماوس ٹھیک شو 15 دانې او 10 دانې 15 دانې کیبورډ مې آرډر وکړو 10 دانې هغه نو دام ته پرنټ کولی شي. ګوره اوس دلته څه راغلی امین اینډ کو 2 آیټمې لاندې د هغې ټوټل صحیح شو. سیو اینڈ کلوز کا یا سیو اینڈ نیو کا چې په ټایم ټول یو ځل ته ټول آرډر کوي نو سیو اینڈ نیو بل آرډر نه کې سیو اینڈ کلوز. اوس ګوره وینډر سینټر ته راشه امین بیلنس کې څه چینجز راغلی دي نه خو هسټري کې یو ریکارډ ایډ شو څه ایډ شو پرچیز آرډر. نو پرچیز آرډر افیکټ خو نه کوي که نه په اکاونټس باندې تا آرډر وکړو لا مال نه راغلی چې مال نه نه جرنل کې نه د دې بل میتھډ دی اوس درته ښیم پوه شوې. آرډر لاړو اوس فار ایگزامپل آرډر لاړو 3 ورځو پس مال راغو ٹھیک شو. او مال سره به څه راځي بل لکه اوس ما چې کم آرډر لېږلی دی اب ما دپاره به بل یا هغې دپاره به انوایس پوه شوې. نو هغه بل چې راغو نو بیا به زه دا به ستا هغه پرچیز انټري به وي ګوره څه دی ریسیو آیټم اینڈ انټر بل. دا به کله کوو چې کله مونږ مال واخلو یا مال ریسیو کو سره د بل نو هغه ټایم کې به انټري به مونږ څنګه چېرته کوو ریسیو آیټم اینڈ انټر بل. نو ګوره ما سره یو بل فارم راغو ګوره لیکلی که نه بل. ښه اوس ګوره کویک بک تا ته نور هم اسانتیا کوي مال تا چا نه ریسیو کو نو بل باندې به د هغې کمپني نوم به وي نو چې تا هغه سلیکټ کړې نو کویک بک تا ته څه وایي اوپن پرچیز آرډر ایگزسټ فار دس وینډر ډو یو وانټ ټو ریسیو اگینسټ 1 or more of these orders. نو ډیفینیټلی ما آرډر کړی دی نو د هغې بل باندې به هغه آرډر نمبر به وي چې تا دا آرډر کړی په دې نمبر د هغې په بیهاف باندې زه تا ته څه درلیږم مال درلیږم نو را به شي ته به څه وکړې یس. ګوره احمد ته ما فرسټ آرډر کړی و که نه نو کوئی بک هسټري کې هغه آرډر پروت دی. اوس دلته ما سره کار څه شو ډېر آسان شو دا سلیکټ کا اوکې کا نو چې تا کم آرډر کړی دی دا وګوره اټومیټیکلی پینټیم 4 سی پی یو 12 دانې سونی ڈی وی ڈی روم 12 دانې آئی وی ایم کی بورډ 24 فاسٹ ماؤس 20 دا ټول دي. مال به وګورې مال به وشمارې چې د دې مطابق دی که چېرې مال کم وي
نو دلته به بیا کم انټری کې ولې چې ته اوس ریسیو کې لګیا Yes. آرډر نه کې لګیا پوه شوې Yes. نو دا به کم کې فار ایگزامپل ما 10 دانې ریسیو ریسیو کړل دا مې ورته 24 یاد کړیو او هغې ما ته 6 دانې راستوري پوه شوې ښه نو اوس د دې مطابق ګوره مال د 100 روپو شو 31650 34200 هلته 34200 ولې چې ما مال کم ریسیو کو هغې کم راستولی نو بل به هم دومره به وي ټیلی به یې کې ورسره ریفرنس نمبر کې بل د پاسه به یو نمبر وي نمبر به دلته ولیکې په خبره پوه شوې دا نمبر به خامخا لیکې ولې چې تا دا آیټم یې ریسیو کړي دي کم بل آن د بیهاف آف بل this bill number ٹھیک شو نو دا بس وکړو سیو اینڈ نیوم کولی شي سیو اینڈ کلوز مونږ بس حاضر وخت سیو اینڈ کلوز وکړو مال ریسیو شو را وشو چرته وینډر سینټر ته ګوره احمد بیلنس زیات شو ولې 125 مخکې پاتې اوپننګ بیلنس او ولې ګوره دا سیکنډ بل ما ریسیو کړو 31650 په خبره پوه شوې راځو چیک کو ریپورټ کې چې آیا ټرایل بیلنس باندې د دې څه ایفیکټ وغورځېدو نو را به شو چیک بګو ټرایل بیلنس کې وګوره انوینټري ایسټس دي انکریز شو لیجر کې به چیک ولې دا آیټم چا نه پرچیز شو احمد نه په کم انوایس نمبر 12231223122 اتومیټیکلی دا انوینټری لیجر تم دا انټریانې لاړل چیک کو پیبل دا پیبل دی لیجر یې چیک کو نو ګوره د احمد 1223 ان بل نمبر باندې 100 روپے قرضدار شما 31650 دا خو د ټرایل بیلنس افیکټ چیک کو مونږ دلته ریپورټس کې نن بدام کو وینڈرز اینڈ پیبل نو ٹرائل بیلنس نے علاوہ کوئک بک تاتا سیپریٹلی دیر ریپورٹس جوڑائی سنگا فار ایگزامپل دلتا براشو دلتا اسو گورا یو دے اکاؤنٹ پیبل A/P اکاؤنٹ پیبل ایجنگ سمری نا مراد چتا کم تاریخ کے سمر پیسے پاتی دی اس گورا ما باندے صرف دا احمد پیسے پاتی دی کنا دلتا چیک کا نور خطول زیرو دی کنا نو احمد پیسے ما باندې کرنٹلی پاتی دی کرنٹلی اوس سپورے میں نہیں دی ورکڑی دی باندې 1 to 30 days سے مطلب دے دا یو کالم دے 31 to 60 days سے مطلب دے دا دویم کالم دے 61 to 90 دا دریم دی تسویلے شی پیبل ایج چستا باندې دا قرضه سمره زوړ شو شپېته ورځې نه اویا ورځې پې تېرې شوې نو دا اماؤنټ به تا ته چېرته کم کالم کې بخکاري دې کې بخکاري او دلته تا ته اینډ کې ګوره ګرینډ ټوټل ښایي چې تا باندې ټوټل پیبل څومره دی په خبره پوه شوې نو دا یو ایجنګ سمري غونته کې ده دلته خو یو کې مونږ خودلو کنه سر نو نشته کرنټ کې دی که نه دا وړومبی میاشت کرنټ کې دی که نه وخت چې پې تېر شي نو بیا به راځي که نه پوه شوې اوس دلته وګوره ایجنګ ډیټیل کې وګوره ایجنگ ڈیٹیل کې څه دي کرنٹلی ما سره دوه بیلونه دي یو د هغې اوپننګ بیلنس دی او یو د هغې دا بیلنس دی دا تا ته بل نمبر باندې ښایي ښه ډیټیل چې کم تاریخ نه کم تاریخ پورې دی پوه شوې راشه دلته نور چیک کا ګوره دا ټول اټومیټیکلی جوړي وینډر بیلنس سمري اوس ګوره بیلنس سمري کې مونږ سره څه دي هماغه اماؤنټ دی راشه نور چیک کا وینڈر بیلنس ډیټیل چې دا بیلنس په څه وجه ده احمد ګوره اوپننګ بیلنس دی 1,25,000 او بل دا بل بل راغلی دی 31,650 بیا راشه وینډرز کې بل ریپورټ چې انپیډ بل هغه بلونه چې کم ما اوسه پورې نه دي ادا کړي یو شی دی خو ډفرنٹ ټایپس آف ریپورټس دي که نه اوس دفتر کې هو تا نه ریپورټینګ غواړي خو مینول اکاؤنټ کې خو چې ته دا ریپورټ کې ټول رجسټر یې بچان کې په خبره پوه شوې ټرانزیکشن یې به ګورې د یو لیجر به ګورې د بل لیجر به ګورې هغې نه به لیکې بیا به ټایپ کې په ایکسل کې یا ورډ کې به ټایپ کې ایکسل کې نارملی کېږي صحیح شو نو هغې نه خلاص شوې اوس ګوره پیول ګرافیکل تا ته ریپرزنټیشن کوي 100% مونږه قرضدار یو د چا
احمد دا کلر وګوره دا چا دی دا ستا پیبل ګراف دی کرنٹ چې تا باندې څومره قرضه ده په خبره پوه شوې دې باندې ډبل کلیک کا نو دا تا ته بیلم ښیي چې دا قرضه ده چا ده په خبره پوه شوې راشه اوس بل ریپورټ ته دا ټول ریپورټ ته ځکه ښیمه چې سبا چې چېرته any type of report transaction list by vendor اوس transaction list by vendor څه مطلب شو ګوره اول ځل 1,25,000 روپو ما قرضه واچوله قرضدارو ما انټري مې وکړله دویم څه لاړو پرچیز آرډر دریم څه راغو بیل امین ته سټیل ما پرچیز آرډر کړی هغې د خوا نه څه مال نه راغلی نو دا پوره A to Z ټوټل ریکارډ چې هر څه تا معاملات کړي دي هغه به تا ته ښیي په خبره پوه شوې نو دا مونږ سره څه دي وینډرز ټول ریپورټس دي دې علاوه بعد کې راځو ټیک شو بیا وینډر فون لیست او وینډر کانټیکټ لیست وغیره هم پرنټ کولی شي په خبره پوه شوې لکه فون لیست نو ما سره څومره وینډرز دي دوه د هغې چې کوم فون نمبرز دي هغه مونږ دلته نه کولی شو صحیح شو اوس ګوره زه راځم واپس ما ته مال رسیف شو چا نه امین نه امین ته مې آرډر کړی که نه دا مال هم ریسیو کو ګورو آیا دا ریپورټ اپډیټ کیږي که نه امین مال به ریسیو کو آرډر مې کړی و هغه بل باندې به م آرډر نمبر لیکلی او خو تا ته به یاد مي دلته به تا ته هم ښیي چې آرډر نمبر 2 دی صحیح شو اوکې کا دې ما ته دا پوره مال راورسولو ما چیک هم کړو او د هغې بل نمبر دا یو صحیح شو 3324 100 روپو بل دی 23,000 سیو اینڈ کلوز نو ګوره څنګه ما سیو کړو امین بیلنس څومره شو 2325 وجه د دې دا بل ما ته ریسیو شو سره دلته کې دا ماینس چې دی اماونټ سره راځي credit balance always shows in minus پوه شوې ما تاسو ته اول ورځ باندې ویلي چې په دې باندې کنفیوز کېږي ولې چې کمپیوټر چې دی ډیبټ ماینس کریډټ کوي نو چې 0 ماینس 10 شي نو څه به انسر راځي ماینس 10 خو هغه بیلنس به د کم ځای وي د کریډټ پوه شوې اوس ګوره هماغه ریپورټس به اپډیټ شوي څنګه ट्रांजेक्शन लिस्ट बाय वेंडर नो गोरा दे अवल ऑर्डर हो कना ऐड शो ऑटोमेटिकली गोरा द वेंडर अगर इंक्रीज शो कना बोले अवल गोरा 100% द अहमद पेएबल हो ओ अमीन सुमरा परसेंट शो 1.46 टोटल सुमरा मावाने कर्जा दा दाम डबल क्लिक का नो सेपरेटली उनता तखाई नन ब्राउन ओनते कलर दे 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 कलर माने डबल क्लिक का नो ता बिलम खाई बाकायदा डबल क्लिक का वही دا کلر به په ما چینج کی पहले चेंज की बल वेंडर वाचो दा गे बनो बल कलर की बराजी यो कलर कलम दो वेंडर्स ने शिके दे दा कोई बुक पला कई राशो गोरा बिल में रिसीव को कना बिल राहो लाने बल रिपोर्ट अम्मा ओपन जका सातले हो चता सो इफेक्ट टू गोरी नो गोरा दा ड्रीम बिल 2224 3324 23,325 राशदल तना गोरा उस बैलेंस समरी के 100 कसानो मा बाने कर्जा शो अवल यो नेक्स्ट राशा चेक का नो 100 बिलुना शो करंटली द्रे अवल दो ब्या राशा चेक का एजिंग समरीनो सुमरा बिलुना शुमावाने अमीन ओ अहमद खबर पूछे क्लियर शो न दागा रंगे खादी के बिया नेक्स्ट यो बल स्टेप बमु कुछ मुंग त टोल आगा कंप्लीट शी माल मा रिसीव करो उस जगवाड़म द दे पेमेंट हो पेमेंट को मा नरा बशम चरता पे बिल्स गोरा करंटली मा सर 3 बिलुना दी गना उस अमीन पेमेंट को मा नो गोरा याद साथी कल چې تاسو یو سلیکټ آل کلم مکوئ دلته موږ سره سلیکټ آل آپشن راځي پوه شوئ دا ګوره کلیر کا نو دې نه به څه جوړ شي سلیکټ آل کلم مکوئ وجه درته ښیم کلیک دی کو نو ګوره سجیسټ ډسکاونټ څومره ما 2% ان 10 ډیز کړی و که نه اوس خو دې ته ودن ا ډیز پیمنټ کوم لګیم که نه نو 100 روپے ډسکاؤنٹ ریسیونگ کیږي 46 روپے 50 پیسے
دا ډسکاؤنट به ته سیټ کې سیټ ډسکاؤنट ته راشه ګوره 46 روپے 50 پیسې او دلته دا زما څه دی ډسکاؤنट ریسیو دی که نه اوس دلته وګوره ډسکاؤنट ما سره اکاؤنٹ شته نشته نو بیا به څه وکړم ایډ نیو او دا زما څه دی انکم دی نو دلته به څه راوالم ډسکاؤنٹ ریسیو یو اکاؤنٹ به جوړ کړم چې کوم اکاؤنٹ نه یې آن د سپاټ جوړولی شي بس یو ځل جوړ کا باقي ته خلاصې ډن کا نو ګوره ډسکاؤنٹ یوز راغو که نه اوس به زه دې ته څومره پیسې ورکوم 2278.50 راشه بل کلیک کا سلیکټ کا نو ګوره دې سره ټرمز څه ته یو 3% 15 نیټ 45 نو دا مونږ سره د دې ډسکاؤنٹ شو نو دلته راشه سیټ ته او بیا یې خالی ډن کوه وجه څه ده ګوره ډسکاؤنٹ خو ریسیو شو خو دلته ایډ نه دی نو دلته چې سیټ ډسکاؤنٹ کې او ډن یې کې نو دلته وګوره راشي په خبره پوه شوې دا بلک ټرانزیکشن نو د دې هم ډسکاؤنٹ دی شته که نه سلیکٹ کا سیٹ ڈسکاؤنٹ اور ڈن آپ صرف فرسٹ ٹائم تو صرف کنیکٹ کې به پوه شوې ټول وشو پیمنٹ کم اکاؤنٹ نه کوو دې له به مونږ څه لیکو چیک یو بی ایل کرنٹ نه به وکړو صحیح شو هغې کې مونږ سره دا پیسې پرتې دي او بای چیک به کېږي ټو بی پرنټډ ټیک شو چیک به پرنټ کوو پے سلیکټډ بل دوه چیک سې ولیکل ولې چې د احمد یو هغه نو دې ته به یو چیک ځي که نه سره د دې چې پرنټر لګېدل اټومیټیکل شي او دلته دا وګوره آپشن شته که نه پرنټ چیک ډن مطلب پرنټ کوم نه په لاس به ولیکم پے مور بلز نور بلونه کې پے کې ٹھیک شو اوس چیک به کو آیا دا پیمنٹ واقعي وشو که نه بیلنس څه شو وجہ احمد ته پیمنٹ وشو څومره 1,51,950 روپے امین امین پیمنٹ وشو 2278.50 افیکٹ ګورو رپورٹ کې وینډرز ته به راشو اینی رپورٹ وګوره ګوره بیلنس څه شو ټول زیرو شو وجہ پیمنٹ وشو ټرایل بیلنس کې ګورو مین شی خو ټرایل بیلنس دی که نه دلته ګورو پیبل څه حساب دی پیبل څه شو وجہ ډبل کلک کا لیجر کې به تاته پتو لګي دا 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 پیمنٹ څه شو راشه ایک ډسکاؤنٹ ریسیوډ ہو که نه ګوره ټرایل بیلنس کې راغلی که نه اټومیټیکلی راغو هلته ډسکاؤنٹ ریسیو شو اټومیټیکلی راغو ډبل کلک کا چا نه ډسکاؤنٹ ریسیو شو درې پیمنټس وو که نه او درې واړو پیمنټس باندې ډسکاؤنٹ ریسیو شو په خبره پوه شوې نو دا زمونږ څه وننه یو مال څنګه آرډر کېږي مال بل څنګه ریسیو کېږي مال څنګه ریسیو کېږي پلس د هغې پیمنٹ څنګه کېږي صحیح شو نو دا پوره پروسیجر دی دا پروسیجر ته جرنل لیجر یا جرنل انټري په ذریعه نشي کولی وجه څه ده چې مال اخیستو کې څه ډفرنٹ آیټمز د هغې ډسکاؤنٹ د هغې هغه نو جرنل کې خو ته صرف ډیبټ کولی شي پرچیز یې کوم پوه شوې